عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. د دې حدیث مبارک مفهوم دا ده چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا روایت کړي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې آیات سو غیبت پیژنې چې غیبت څه شی ده. صحابه کرام عرض وکړو چې الله او د الله رسول سره ښه علم ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې د خپل مسلمان ورور داسې ذکر کول چې هغه په هغه باندې خپکیږي، چاته پوس وکړو کچرته دغه صفت چې د دې ملګری بیانېږي یا کم خوې بیانېږي کدا په دې کې موجود وي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل کچری تاسو د خپل مسلمان ورور هغه خوې هغه صفت کم چې تاسو بیانوي هغه په دې کې موجود وي او تاسو بیانوي نو دا غیبت ده. او کچری په دې کې دا موجود نه وي نو دا بهتان ده، او بهتان چې ده نو دا د غیبت نه هم ډیر زیات لوی ګناه ده. نن سبا په معاشره کې غیبت تسره اړو ګناه ګڼل کېږي نه، او په معاشره کې په مجالسو کې ملګری کینی او د خپل ملګرو عزتونه خرابای او په هغه پسې خبرې کوي، داسې خبرې کوي چې هغه په هغه ملګری کې موجود هم نه وي، یا داسې صفات د هغه بیانېږي چې هغه په هغه باندې خپکیږي او دوی دا بیانې. علامه علوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې لیکلي دي چې لا فرق فی الغیبة بین ان تكون في غیبة المغتاب او بحضرته وهو المعتمد. علامه علوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې د چا داسې صفات بیانول چې هغه په هغه باندې خپکیږي، که هغه مخامخ وي او که پیشي شاوي، دا دواړه په غیبت کې راځي. عام طور زموږ په معاشره کې دا خبره مشهوره ده چې کله چا پیشي شا صفات ته بیانې پیشي شا خبرې پسې کې نو دا په غیبت کې راځي، لیکن دا خبره صحیح نه ده. کومه خبره چې علامه علوسی رحمت الله علیه ذکر کړي دغه خبره صحیح ده. کته چاته مخامخ داغه صفات بیانې یا پیشي شا بیانې، دا دواړه په غیبت کې راځي. بل حدیث مبارک کې راځي الغیبة اشد من الزنا، چې غیبت چې ده د زنا نه هم زیات سخت ګناه ده. صحابه کرامو په حیرانتیا سره د نبی علی السلام نه تپوس وکړو چې آیا دا څنګه چې غیبت چې ده د زنا نه هم سخت ګناه ده؟ نو نبی علی السلام ورته فرمایل چې ان الرجل لا یزنی فیتوب الله علیه، چې یقینا یو سړی چې دی چې کله زنا وکي نو دی بیا په خپل زنا باندې دی بیا ستومانه شي او شرمنده شي، نو دی د الله تعالی نه توبه وباسي. د چې کله توبه وباسي الله تعالی د توبه چې ده دا قبلې. وفي روایت او په بل روایت کې راځي فیتوب، پس دا سړی چې کله زنا وکي نو د شرمنده شي په خپل ګناه باندې او د توبه وباسي فیغفر الله له، نو الله تعالی چې ده د تبخنه وکي. وان صاحب الغیبة لا یغفر له حتى یغفرها له صاحبه، او یقینا غیبت کوونکی چې ده د مغفرت نه کیږي تر دې پورې چې د کم کس غیبت د کړی هغه د معافي ونه کی. نو ګوره غیبت څومره لوی ګناه ده او دا په حقوق العباد کې ده، او الله تعالی چې ده حقوق العباد د هغه وخت پورې نه معاف کوي تر څو پورې چې دغه بنده د هغه کس نه د چا چې په حق وي د هغه نه معافي نه غوښتي. الله تعالی دې موږ د غیبت نه د بچ کېدو توفیق راکړي.